بادشاہ تلاوت تپوس کې لکه ته څه کار کوې معلومات ورسړي کوي وایي زه صاحب غشو ویشتل او ویشتو واده اسې وتئ به ما له د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ویلمه نو هغه چې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه دی لګي کوټې یو انجن د هغې نه مخکې رستونه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کوو وایي ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورچې ویله د بچي راوستل بچي راوستل او موضوع یې ورته مخامخ کړی او د هغه په سر باندې منا سیو کېښودی وایي ته غشي ویشتو شي که دا لیدل او د هغه شي راوالی او دا اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته دا غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام به م درکړم او خوشې به دې کړم غږ هم درته نه کوم او که سیو دې خطا کړ نو ستا هم سترمن وباسم او چې خطا شي نو سیټ به لګي د خپلنۍ په سر یې ورته سیو ایښودي وګورې چې سم چل درته اوس واقعي که غشې خطا کېږي خو د دوی سر به لګي یا به دوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه وی یاره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي هغوی ته پته ده هلته به ولېږو نو دا عقبه ولېږه دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس دا دوه کسه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا شکل دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي دې دواړه لاړل مدینې ته په مدینه کې یهودیان اوسېدل هغوی نه تپوس وکړ هغوی ورته ویې د دریو خبرو تپوس ترې وکړئ که دا جواب یې ټیک درکړه دې به رښتونی پیغمبر ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه هم دا ده ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر هغوی چې رالل میټینګ یې راغوښته وایي دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي هغه درې سوالات مونږ د نه کوو که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري که یې را نه کړه دروغجن وي دریو سوالاتو کې یو سوال دا چې تاسو دنه تپوس وکړئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل دا کوم ځای ورک شو د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف وایي دویم یو سړی و چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی دا به څوک وي دا معلومات دی وایي دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي دې وی ډېره ښه ده کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی مونږ له د دریو سوالاتو جواب را که دا دې راکړه مونږ به ومنو چې ټیک وی او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر نبی علیه السلام ورته ستار نه به جواب درکړم ځکه زما جواب خو رضا نه جوړو نه خو ما سره څه خط کتاب ته چې هغې ته ګورم پیغمبر علیه السلام خو امي و نه په خط کتاب خو نه پوهېده نو زه به د وحی انتظار وکړم الله نه به وغواړم ما له به الله جواب راکړي نو سار به دله جواب درکړم اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمت د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې شو دی ونه وي چې سار له به جواب درکړم انشاءالله دا انشاءالله یې ونه وي چې ویې نه وي وی الله خفه شو جواب لیټ دوی سار له رالل نبي له مې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې رښتیا خبرې کوم دروغ نه بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو حضور پاک هم پریشانه دی صحابه هم پریشانه دي او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي 15 ورځې پس وحی راغی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله
ولې چې یو کار وې سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه یم دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم نو بیا دا درې واړه جوابونه والا ورکړل د روح جواب مو شو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی او دا هر پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هر سړي واقعا بیان شوه چې کم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی سکندر ذوالقرنین او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو نو د هغې واقعا بیان شو په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي او زه بیا درته مختصرا ووایم دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته ګورئ قرآن شریف تاریخي قصه ګورئ نه ذکر کوي په دې ځان پوه صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلی ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه او باقی تفصیلی نه ذکر کوي یو حصه یو ځای ذکر کوي بله حصه بل ځای مخکې حصه وروسته ذکر کوي وروسته حصه مخکې ذکر کوي چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی ځکه یو عالم واقع ذکر کوي دې دپاره ذکر کوي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت اخلي واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواطلي دي او کم ځای کې رک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع ده نو د عیسی علیه السلام نه پس ور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاه و د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي او دا هلکان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلي دي نه خپې د کار سره بلي دي وجودونه نازکي نازک مزاج هلکان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي و دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین بادشاه مشرک و شرک پیټو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو یو میلې نه به دوی تل په کال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ و په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی دقیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي
بوتان لګېدلي دي، بوتانو ته سجدې کېږي، بادشاه ناست تخ لګېدلی دی، اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی. پیشو چې څنګه را ټوپ کړي، پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت. خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه مېمه، د خدایه دعوه هم کړې ده، او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي، خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي. چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی، نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي. چې څنګه را پرېوت، بادشاه فوراً ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل وی، کله یو خوا منډه وی کله بل خوا منډه وی، ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته، پیشو د بره نه را پرېوت. دې لکانو په اړه کې سوچ وکړو چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله. په خدای خو یره نه راځي، ده خو دومره یره و د واغېشته. زه به دې تعبیر وکړم، کتابونو کې نشته، زه به ده وویم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړلی. فرعون سره همدا چل شوی. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه، نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي ډېر خوشحاله شم. دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د هشته او ټولو صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک. نه لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی، یو پیشو ټس دوم یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووات، تخ نه ټوپونه ووات او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو معصوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خو دا خو موږ د دې پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوی رمایل شي. عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دې له یو پیدا کوونکي شته. دې لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دې لري بل ذات دی. داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي. دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی، ام لاړه سره کېناست، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو هلکان، اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل، یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي. زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي، دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده، ته څنګه دلته راغلې؟ بل وایي نو ته څنګه راغلې؟ بل وایي ته څنګه راغلې؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي، جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال ویم، خو که زما خبره پټه ساتئ، ال وعده کوئ. وی بلکل موږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی. الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو وتراچل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي. خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه. ولې که بادشاه خبر شو سرکاري مذهب بت پرستی ده،
که بادشاه خبر یا زمونږ پلانان خبر شو یا مشران خبر شو سزا به راله راکړي پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو خو خبره پټه کوم دی پاتې کېږي بادشاه ته اطلاع ورسېږي دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي هغې خو بل خدای مني بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل چې راوستل دربار کې حاضر کړ بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي څه مسله ده نو حق نه پټېږي فورا د دوی د خولې نه ووتل قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي په خپله فرمایي څه وایي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا د الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړي او دا خبره خو درست نه شوه تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده داسې م چېرته پرېږدم میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني زموږ بچي دې موږ ته دستبردار و چې څه ورسره کې ورسره یې وکړه بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه چا وی صیب مړې کړه میټینګونه کېدل بادشاه وی نه یو چل کوم دوی له بله غوندې مهلت ورکړو که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړی وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې تجربه نشته بې تجربې یې ځئ لړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ تاسو له 2 ورځې پورې مهلت که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورو سرمنې به مباسم پرېږدم نه تاسو له مهلت درکوم اوس که سمدستي وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره و هلکان و هغه نه پوهېدل دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکوم دوی ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي د ده د یارې نه خو زموږ پلاران هم انکار و نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسم څه به کوو اوس ګوره نیازبین هم و که نه کوم چې نیازبین وي هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کوره به لږې پیسې راولي او چېرته بار به وځو د ده د دې بادشاه نه به چېرته ځان بار وباسو په دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده هغه به داسې بادشاهي وي لکه چاته دی چې ده یا د پېښور وه نو چاته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاور او کراچۍ ته هم تللی شي ډېره ښه کورونو نه پیسې راواغېستې چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار مونږ کینو او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دي دا هغه چې نوې مذهب دی دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لر شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کوو هلار څه خوراک یې هم راوړه کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوږي او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خو پیجې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي غار هم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي
نو د انور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله انور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي پوره انور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې انور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې وبړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي و د دې دوی دقیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولی ګرځی لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي خلک یریږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغې سنبال کړو اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا پاغیان زما نه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار جو په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله مده چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي هلکه دا شی بس فایل کا دا به پروت وي به وقت ضرورت په پکار راځي هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا هم راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کړي دوی خو لاړل غار ته ودلي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي آخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې ودلي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دی یو غار دی خو صاحب غلې به اردو بورې اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي بادشاه سنګرا دی او سړی غار ته وردننه کړه وایي چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط دوی چې کله تلل سپی ورپسې دی سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده وروڼو ګورئ په مال به اعتماد نه کوې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح ثورت ولا شی په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کوې ونه او که د ګټې وټې د نه پرېوتې که نه بې اعتماد به پرې نه ساتې په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي او علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي سپی ولې نه بادشاہ چې راغی ویې کتل هلکه ودلي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چا له هم نه ورکړې ځان یې په خپله جیل خوښ کړی دی چې کوم جیل یې ځان نه خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې اچوم دا وله ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار د اخلو ورپسې مکمل بند کړې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ورباندې لګي نه به تو ورباندې لګي همدې کې دننه به مړه شي عجیبه سزا تجویز کړه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب اے زړونو اړوونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ نو ستا تابعدارۍ ته ورواړه اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجل شو
رابخول هم شو سوځول هم شو هر قسم یې کولی شو الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه ځکه هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې ولا په لږې تجویز کې چې راویښوه ما به دیوال ورته وویل خلکو ډېر مخالفت وکړ بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدغه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خیجو مضبوط یې وتپو خیر و خلاص بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نه رولی شي د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 ام خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده تاسې ده که نه ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ د رزړو دا وګورئ تورنزو کې دا غونډی وګورئ دغه کې وګورئ دا څه ورته ویلې کېږي تخبی کې وګورئ دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي دا بت پرست تېر شوي دي او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي معلومیږي دا چې دا هغه ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي لیکن دا ورپې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي یو دور راغی دقه انګېره د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوست خدای خلک ښه کړل بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو نیکان شو یو بادشاه را یو صالح او نیک بادشاه نوم یې طرطوس دی طرطوس بادشاه را هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جم دی بیا اسمان ته جوړی دی د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي داسې هم پکې شته خو بت پرستي ختمه شوې ده رو خلک نیکان بت پرستي خلکو چې دا طرطوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو راغلی دور بیا رو نږدې کېږي حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي ګرجې جوړې شوي دي د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی هر څه بدل شوی دی بوتان مات شوی دی خو دا بادشاه چې دا طرطوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دې به څنګه واپس جمع دا غلطه خبره ده واپس جون نشته رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به ته تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدل څوک یو خوا شو څوک بل چاوی واپس جمدي کېدل شته چاوی واپس جمدي کېدل نشته بادشاه پریشان دې بادشاه کتابونه لیکي زړې جامې واغوست سر سرتور خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته نه د پیغمبر تعلیمات شته ختم شوي دي جاهلیت رو خورېږي بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت زاری کوي الله ته زاری کوي دې خو الله ته چل کړی دی هغه دیوال خدای غورځولی دی زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه وازدادو 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادو 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی خو دوی دننه اوده پراته دي خدای پاک حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی پروردګار لګیا د حفاظت کوي هېڅوک هم نه ورځي دې خواته دوی را پاڅېدل د خوب نه راویښ هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ چې راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی و او سیده سر ته پروت و چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی
زه به بل مثال هم درکړم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجان ښار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه ژوندي کړي فاماته الله 100 عام 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله او ورسره د انګورو اوبه د انګورو اوبه ډېر زر څښاک کېږي انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښاک کېږي 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښاک کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښاک کېږي هغه مقصې محفوظ پراته دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه دا څښاوالې ولې راځي د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا هر څه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې جنت یو شی هم نه څښاک کېږي زه کله کله یو مثال ورکوم زیدنا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوبه لیکن دا ماشوم نه څښاک کېږي عقل خو چې څښا دي شي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډ که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دی پوهیو د مور په ګېډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په ژمي کې مو ته الله هغه ټمپریچر رسوي اوړي کې هم ورته رسوي چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسوي او هغه غلط ګیس د خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویښته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی یو قادیاني و زموږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دې میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وایي وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودس ماتې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کم ځای کول هغه کموډو ښایه کله چې کوم ځای پې ته ناست وی او هغه بول چې د کول هغه ځای اته وښایه چا به ډېرانو ښایه چې د مور ګېډه کې دی پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه هلته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم پې خدای پاک راپورې باسه که نه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي ورو خبرې کوه بر څوک پوه نه لري د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مم خوب کړي یو شپه به اول ورته وایي یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم وایي قرآن شریف کې الله وایي یو وایي چې یو شپه بل وایي الله ته پته ده دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده د یو ته وایي داسې کار وکړه جامې دې بدلې کړه زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسقا پاکیزه طعام حلال حرام خوراک راپسې راونه هلکه څوک ونه وي جامې بدلې کړه بیس بدل کړي جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې هم په زور رونه کې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله نه هم که د پاسه قار نقشه خو بده کړه ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بندول او سهار به یې فلول چې په دروازې ته وکتل بر یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې خو ګوت ولاړو خو ګوت نشته داسې دي غلې غوندې لاړ زار مې جوړ خطا کړی دی بلې دروازې ته ورغی چې ویې کتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلي شوي هلکه دا خو د موږ هغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري
بل خار بینو بل خو نشته اوس فاتحه ته خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زجر خوبینما دا بالکل تفسیر مظهری تفسیر قرطبی او مختلف مفسرین لیکلي او مورخین هم لیکلي هلکه په دې ګزر زور ورکوم چې ویښ یم کودیم ها ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه خار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده اورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کوي څوک به وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژانده نه دلته ګرجا وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو ستا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دی ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خو ولې یوسم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي اوس لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د دور هغه روپۍ نوټ کې اوس دی راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه او په پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خورې ده بل ته خورې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفتار سړی کلک ته مټې خزانه دې کوم ځای مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس دقیانوس ته به پیش نه کړي دا څه پیغام واورېده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار که مې خبر شوم پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر وروڼه که مې خبر ویې به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واورېده یو نه نیسي بلې بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې مونتې خو حل نه وایي څوک وایي دا د قسته لیونې کړې دی دا خبرې ګړې وړې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او ته کوم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کوم دی اوسېږي دی ځان د قسته لیونی سړی یې ونیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاگل دي څوک یې لیوی څوک یې خزانې منتره څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته یې لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی پې ور دننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا هغه بادشاه ته دی دقیانوس خو دا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کومې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه ورشه هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شو هلکه به تاسو غلی شئ ما سړی وپېژن څه نوم دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدي د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روږ شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا خو سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي وه بېګا وی د دقیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو دقیانوس ته ومعلوم وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلانکې قوم قبیله تختې راوویسته فایل راووت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی خو 309 سال مونږ خوب کړی دی
بادشاه قوم ته وی راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوده دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دقه رنګې به پروردګار موږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کي د مکې مشرکانو به دا وي ایزا نبی علیه السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو ویې ته څه وایې چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیه السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي ایزا کنا عظاما وترابا ائنا لفی خلق جدید او آباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل ته به هم جمدی کېږي واپس ستا دا پلار او مور به واپس جمدی کېږي چې کوم ذات د نیس نه د نیش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دې ټانوس را دی زه ورځم چې راولې پوی کم ده وی ډېره ښه ده دې په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یار وره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سره وی 309 سالم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجې جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې بس دا مهرباني وکړې موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته دې کې موږ 309 سال پاتې شو الله دلته په موږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمة د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منګه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي نو زمونږ دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته رانوځی به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته ساه وویستله فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وویستله الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی دا علماو پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطه یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري او دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې ډانچه چې ستا غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وی اسپتن لګي چې دا څوک دی غارم شته د جومات آثار هم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت ته رب العالمین خبر دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وی چې لاړمه نو وی خلک وی چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي نو وی حضرت معاویه صاحب وی چې وردننه کېږو چې تماشه چې څنګه دي وی ما ورته ووی چې نه ما وردننه کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي داسې پراته دي او د وده دي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وی زیخي او ګس طرف ته اړوم راړو وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا که ورلې که نه نو د یارې نه به د زړه ډک شي به پکې راوتښتې
نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مور نشي ورتلی که ورلی روب به در باندې راشي. حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څو پردن نه بوم چې پته ولګي نو یو څو کسان یې وردن نه کړل نو چې وردن نه کړل نو خو د یو سیلی راوسته داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راوتی راوتښتېدی. دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده. شام کې یو غار دی شام په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته اردن کې او ما ته مخکې ویل چې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی نو په هغه غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سې دي نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی نو په هغې کوم څه لاشونه پراته دي او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده نو هغې کې دا پیدا شوې ده. واقعي دا شداد یو بادشاه تیر شوی دی تاریخ لیکلی و جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاه شو. هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازمه خبره ده. د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه وایي زه خدای او اعلان جاري کړ چې کوم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننوځي څوک پکې سجود کوي څوک لاس په تنګي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده. یو الله ته به سجده کوي سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی دا خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګی چې ته د هغه نه ډېر یېرېږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پوره عاجزي وکړي پوره بندګي وکړي او چې چاته دې سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼئ دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی. نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې د ما دربار ته راننوځي نو زه ما ته سجده لري او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي. نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو اول به یو ځای ګورو په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به ولګوله ولې د خدای روایت دی دینه کې په هر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبره رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر یې ښودې د محل چې کوم مین ګیټ و په هغه یې خپله ټوپۍ ښودې وه او چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هر قسم ښه دی نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغوی به فوره اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چې یو مجاهد په لاره تېرېده نیخ تېر شو او پرې ونه سر لري د بادشاه د پولیس کلکه نو دوی خوا نه ګورل یې څه ته ګورل وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل ټوپیر او خدایه ته نه خبر ټوپیر نو په ټوپیر زه ورته ګورم تاسو ورته ګورئ که څه دی وایي دا د بادشاه ټوپیر ده وایي د هر چا چې ده خو ټوپیره که بادشاه راو که دا د خو ټوپیره وایي تا کې غواړو سړیتوب نشته ته خو ټوپیر وپېژنې نه نو ټوپیر نور څه کړو خو چې سړی په سر وي دغه ډبره پرته ده نو د نوزګار یې راته چې په سر یې نو ته نه فایده وي راته نه به یې په سر کوم نورونو ته باران ته مې ښودره نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي ما نه وه چې د بادشاه ده نو چا له خیراتي د بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک کړ دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګو سجده به زما تنګور هغه ذات ته لګي چې کوم ذات به موږ تنګور پیدا کوونکی خالق او مالک دی د مسلمان
قسم دې زه دا مسلماني خدای زموږ په زړونو کې مسلماني کېږي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په میوډو او پارس خپله مسلماني بیا دیکه کړو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانان هم بیا ځان خلاص کړي وی خانو ته دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو موږ داسې وی خو دا وی راپېښې کړې ما بادشاه ځان ته هغه وکړه لکه دغه شی درکړي تا څه ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زموږ بادشاه قدر به دې کوم ته حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به ټوله کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپی خو څه چې چې ستا په مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر ونه لګو پاتې نه بادشاه وی داسې چم دی چې دې وجل غواړي خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچي راول بچي ولا راوستل بادشاه تلاوت تپوس کې لکه ته څه کار کوې معلومات ورسره کوي وی زه صاحب غشو ویشتن او ویشتو واده اسې وتې به ما له د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ویلم نو هغه چې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه دی لګي کوټې یو انجن د هغې نه مخکې رستونه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کوو وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورچې ویله د بچي راولي بچي راوستل او موضوع یې ورته مخامخ ودرېد او د هغه په سر باندې منا سیو کېښودی وی ته غشي ویشتو شي که دا لیدلر او د هغه شي راواله او دا اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته دا غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام به هم درکړم او خوشې به دې کړم غږ هم درته نه کوم او که سیو دې خطا کړ نو ستا هم سترمن وباسم او چې خطا شي نو سیټ به لګي د خپلې په سر یې ورته سیو ایښودي اوس دې چې